کوم مرګرو دا ټیم کې موږ سره موږ د صوبې نایب امیر مفتي فضل غفور صاحب دي او مفتي صاحب دوی هم دي را سره نور ډېر ګڼ شمېر علماء کرام ماشاءالله را جمع شوي خو مفتي صاحب اوس مولانا صاحب چې دی دا نوی تحریک اعلان کړی دی او هغې کې بل ورځ تاسو به چې د پشین جلسه کې اورېدلي مې چې مولانا صاحب دغه عبدالقدیر خان صاحب چې کوم اټم بم جوړ کړی د هغې دماکې دومره زور نه و لکه بل ورځ چې مولانا صاحب کومې خبرې کړي دي آیا دې کې زموږ داسې ملګري شته دي چې څه خو به ایثار به شي او که نه جي دا امتحان دی د اهل حقو دپاره د استقامت امتحان دی جی او اهل حق الله تعالی ساتي د دې دپاره چې باطل په دې باندې ووخي هغه پې وټکوي او قرآن کریم کې الله فرمایي چې فیدمغه فاذا هو زاهق چې د دماغ ورلښکته راتاو کړي ان شاء الله العزیز جمعیت علما د اهل حقو جماعت دی د لویو لویو غرور یې مات کړی دی ښکرې ورنه ماتې کړي دي دا اوس چې د چا په سرونو کې ښکرې دي او ځان ته ډېر لوی زورور وایي جمعیت علما ته به الله رب العالمین د دوی د خاطره چې کوم دی نو شکست ورکوي ان شاء الله العزیز جمعیت علما تحریک به کامیابیږي ملګري دي ښه زړه مضبوط ساتي عزم حوصله دې ښه مضبوطه ساتي غر ته کو ختل وي ان شاء الله العزیز قائد د اشاره کوي مونږ د غرونو نه عادت یو مونږ د غرونو نه نابلده نه یو مونږ د غرونو خلک په خپله باندې په غرونو کې روزانه غرونو ته ورخېږو بالکل جي نو ان شاء الله راځي جیل راځي قبول دې ځان دپاره سعادت کوو ماشاءالله مونږ هم جي عزم دی دا او ورسره کلک ولاړو د جمعیت علما سره بار کې ځینې ټیم کې دمکي میلو شي څوک وایي داسې خبرې مه کوه نو بالکل چې مونږ سره مشران ولاړ وي نو خو دغه خبرو نه یېرېږو کوو به چې زمونږ مشر یو دغه مقام راونیسي او کمې خبرې راونیسي نو په هغه موقف باندې ورسره انشاءالله مونږ هم شانه به شانه ولاړ یو او که خیر انشاءالله زمونږ به هېڅ قسم ته دغه نه ښکته کېږي جزاکم الله خیر او هغه ورځ چې ولو هغه نن اختتام ته ورسېد او زموږ محسنین چې دي زموږ سره هغه ډېر ښکلي او هغې ډېر په ښکلي انداز باندې د هغې ستاسو د مشرانو ترجماني موږ په هر میدان کړې ده